بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د الفقه الميسر 90 نمبر درس دی، پورا 90 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ مخکې د کتاب الصلات هم د دې نه مخکې درس کې شروع کړی دی. اوس په کتاب الصلات کې دا ټول درسونه به زمونږ کتاب الصلات وي. نو دلته کې د دې نه مخکې درس کې موږ د صلات لفظي معنی یعنی لغوي معنی لفظي معنی او د فقهاو په اصطلاح کې اصطلاحي معنی مونږ وکړه چې لفظي معنی د خیر دعا ده او اصطلاحي معنی سره اصطلاحي معنی خاص اقوالو او خاص افعالو د لپاره د منځ لفظ استعمال شوی. خاص اقوالو نه مراد سبحانك اللهم نه واخله تر داسې ټول منځ دا چې کوم مونږ الفاظ وایو دغه ته خاص اقوال وایي او خاص افعالو نه مراد دا مونږ چې کوم ارکان ادا کوو یعنی مطلب قیام دغه شانو پسې بیا رکوع سجدي قاعده دغه ته افعال وایي. نو دغه تم منځ ویل کېږي. نن مونږ وایو دلیل مشروعیتها دلیل ته وایي او مشروعیت فرضیت ته وایي. ها د دې منځ د فرضیت دلایل د دې منځ د فرضیت دلیلونه د دې منځ د فرضیت دلیل د پنځو منځونو د فرضیت ثبوت یعنی دلیلونه د قرآن او د حدیث نه. دا به ان شاء الله مونږه په دې نن درس کې به مونږ د قرآن نه چې د پنځو منځونو باندې کم دلایل دي هغه به نن مونږ وایو. ثبت معنا د ثابت دی یعنی موجود دی. مشروعیت معنا فرضیت فرض. الصلات د منځ مشروعیت ثابت دی بآیات کثیرة. آیات د آیت جمع ده د یو ته آیت وای آیت او ډیر ته آیات وای د آیاتونو سره کثیرا ډیر یعنی د ډیرو آیاتونو نه د منځ فرضیت ثابت دی. د ډیرو آیاتونو نه د منځ فرضیت ثابت دی من الکتاب د قرآن نه د قرآن پاک د ډیرو آیاتونو نه د منځ فرضیت ثابت دی. د قرآن پاک د قرآن کریم د کتاب نه مراد قرآن کریم دی. د قرآن کریم د ډیرو آیاتونو نه د منځ مشروعیت فرضیت ثابت دی. و حدیث یو ته وایي احادیث ډیرو حدیثونو ته او د حدیثونو یعنی کثیرة ډیر د ډیرو حدیثونو نه من معنا ده نه سنت الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د ډیرو احادیثو نه د منځ ثابت دی. فمن القرآن الكريم نو د قرآن کریم نه دلایل د قرآن کریم نه ثبوت د منځونو قوله تعالی د الله جل جلاله فرمان دی د الله جل جلاله ارشاد دی. فسبحان الله دا اوس د قرآن آیات شروع د سوره روم په 21 سپاره کې د هغې 13 او 19 نمبر آیات دی. فسبحان الله نو دا د منځ د فرضیت ثبوت دی د قرآن پاک نه. فسبحان الله نو د الله پاکي بیان کوي. نو تاسو د الله پاکي بیان کوي حين کله چې کم وخت چې یا کله چې تمسونه تاسو ماښام کوي یعنی تاسو ماښام هم د الله پاکي بیانوي. وحين او کله چې کم وخت چې یا کله چې تصبحون تاسو سحر کوي یعنی مطلب دا دی چې سحر او ماښام د الله پاکي بیانوي. نو اوس په تاسو ته دلته کې مفسرین څه وایي چې یاره د تمسون نه څه مراد دی او د تصبحون نه څه مراد دی. وله الحمد او تاسو د الله جل جلاله تعریفونه کوي او د الله ټول تعریفونه د الله دي. وله الحمد او د الله دي الحمد ټول تعریفونه د الله دي په السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکو کې. وعشيا او وروسته وخت کې تاسو پاکي بیانوي. د عشیا نه څه مراد دی د ورځې اخري حصې ته په عربی کې عشیا وایي او د ورځې اخري حصه مازدیګر د مازدیګر د نور پریوتو نه پس بیا اسلامي تاریخ بدلیږي. نو د ورځې اخري حصه د نور پریوتو نه د مخکې وخت دی. وعشیا او وروسته وخت هم تاسو د الله پاکي بیانوي. وحین او کم وخت چې او کله چې هغه وخت کله چې تظهرون تاسو ماسپخین کوي غرمه ټیم کې تاسو د الله پاکي بیانوي.
نو د دې نه ګورې مفسرین وایي حین تمسون نه مراد د ماښام او د ماسخوتن مونځ دی، وحین تصبحون نه مراد د سحر مونځ دی، او وعشیا نه مراد د ورځې اخري حصې ته یعنی د وروستۍ حصه د ورځې وروسته وخت کې، یعنی مطلب دا دی د ورځې اخري حصه. عشیا نه مراد د مازدیګر مونځ دی، وحین تظهرون نه مراد د ماسپښین مونځ دی، د غرمې مونځ. نو دا درې واړه دا پنځه واړه مونځونه د یو آیات نه ثابت شو. حین تمسون د ماښام او د ماسخوتن مونځ مراد دی، حین تصبحون د سحر مونځ مراد شو. نو دا درې مونځونه خو دغه شو. وعشیا نه مراد د مازدیګر مونځ او تظهرون نه مراد د ماسپښین مونځ. نو پنځه واړه مونځونه د قرآن د دې آیات نه مراد دغه شو. دا د سورې روم 18 او 18 نمبر آیات دی. قال ابن عباس رضی الله عنهما وفرمایل اراده مراد مطلب بقوله د الله جل جلاله د دې ارشاد، یعنی د دې آیات نه مراد څه دی؟ د دې آیات نه مراد څه دی؟ حين تمسون کله چې حين معنا کله چې یا کوم وخت چې حين کله چې تمسون تاسو ماښام کوي، د دې څه مراد دی؟ د دې نه د الله پاک څه مطلب دی؟ صلات المغرب والعشاء، صلات المغرب د ماښام مونځ، والعشاء او د ماسخوتن مونځ دی. د حين تصبحون مراد څه دی؟ صلات المغرب والعشاء، د ماښام او د ماسخوتن مونځ دی. د حين تصبحون مراد دا کړي. وحين تصبحون د حين تمسون مراد د ماښام او د ماسخوتن مونځ دی. وحين او کله چې تصبحون تاسو سحر کوي، نو د دې نه څه مراد دی؟ د دې نه مراد صلات الصباح د سحر مونځ دی، صلات الصباح د سحر مونځ دی. وعشیا او وروسته وخت نه د دې نه څه مراد دی؟ صلات العصر د مازدیګر مونځ. نو دا تفسیر د دې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون، د دې دوه آیاتونو تفسیر ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ابن عباس رضی الله عنه د دې آیات تفسیر کوي چې حين تمسون مراد د ماښام او د ماسخوتن مونځ دی، وحين تصبحون مراد د سحر مونځ دی، وعشیا مراد د مازدیګر مونځ دی. وحين تظهرون وحين او کله چې یا کوم وخت یا کله چې تظهرون تاسو ماسپښین کوي، نو د دې نه مراد صلات الظهر دی، صلات الظهر. نو دا تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي د ماسپښین مونځ د غرمې مونځ. وقوله تعالی او د الله جل جلاله ارشاد دی، ان الصلاه ان معنا بشک الصلاه منذ ان الصلاه بشک منذ كانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو په مسلمانانو باندې کتابا فرض دی، فرض دی موقوتا په خپل مقرر وختونو کې، په خپل مقرر شوی وختونو کې. نو ان الصلاه كانت على المؤمنین، ان الصلاه بشک منذ كانت دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې کتابا فرض. نو دینه معلوم شو چې مونږ په مسلمانانو باندې فرض دی، موقوتا په خپل مقرر شوی وختونو کې، نو دا سوره نساء 103 نمبر آیات دی. د سوره نساء په 4مه سپاره کې شروع کیږي. نو دا د سوره نساء 103 نمبر آیات دی په 5مه سپاره کې بیا. نو اوس د دې تفسیر دی ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. د کتابا تفسیر کړه دی اے محتمه فرض کړي شو یا لازم کړي شو. د کتابا معنا محتمه فرض کړي شو یا لازم کړي شو. او د موقوتا مراد د موقوتا سمانه را موقته اے مقرر دی باوقات مخصوصه، اوقات د وخت جمع ده وختونو سره، مخصوصا خاص یعنی خاص وختونو سره یعنی خاص مقرر وختونو سره فرض کړی شوی، خاص مقرر وختونو سره فرض کړی شوی دی. نو قال الله تعالی حافظو، نو د ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا کې پنځه واړه منځونه راغلل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون په دې کې درې مونځونه راغلل، وله الحمد في السماوات والارض وعشيا په دې کې د مازدیګر مونځ شو، وحين تظهرون په دې کې د ماسپښین مونځ شو، د غرمې مونځ شو. نو پنځه واړه مونځونه په دې په دغه کې راغلل، په آیات کې راغلل. او دا بل آیات چې دی ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، په خپل وختونو کې په مؤمنانو باندې مونځ فرض دی. نو خپل وختونه دا وختونه ولا جمع راوستو، نو پنځه واړه وختونه ته مراد دي. ٹھیک شو جی. او قال الله تعالی دا الله پاک ارشاد دی حافظو تاسو حفاظت وکئ، یعنی تاسو حفاظت او پابندي وکئ،
حفاظت او پابندي وکړي على الصلاه على الصلوات صلوات دا د صلات جمع ده صلات یو منستوي صلوات ډیرو منځونو ته وایي نو حافظو تاسو حفاظت او پابندي وکړئ على الصلوات د ټولو منځونو نو دلته د على الصلوات نه څلور منځونه مراد دي على الصلوات نه څلور منځونه مراد دي او والصلاه الوسطى درمیاني منځ او خاص کر خصوصا دا درمیاني منځ په مخصوصیت سره فرمایلو چې خاص کر د درمیاني منځ نه مراد مازیګر منځ دی وقوموا او تاسو ادريږئ وقوموا تاسو ادريږئ لله الله جل جلاله ته قانتين په عاجزۍ سره یعنی په ادب سره نو تاسو په الله پاک ته په ادب سره ودرېږئ نو دلته حافظوا على الصلوات د دې نه څلور منځونه مراد شو څلور منځونه یعنی د دغه د غرمې د سحر غرمې ماښام ماسخوتن او والصلاه الوسطى دا مازیګری منځ دی نو دا مازیګری منځ د دې نورو څلورو منځونو په منځ کې دی د سحر او د غرمې او د ماښام او د ماسخوتن د دې څلورو منځونو په منځ کې دا پنځه درمیاني منځ والصلاه الوسطى درمیاني منځ نه مراد د مازیګر منځ دی نو دا ابن عباس رضی الله عنه د دې دغه کړه تفسیر کړی دی نو دا مونږه د قران پاک نه د منځ د فرضیت دلیلونه ورکړل نن سبا چې کم پر نت باندې دا کم غامدی و غیره او د دې دا دغه راوتی دي کنه نو دوی ویاره منځ چې دا قران نه ماته څوک ثابت کی والله قران پاک کې دا آیاتونه په منځ باندې دلیلونه دي او ان شاء الله د دې نه پس په درس کې به مونږه د منځ د فرضیت دلایل د حدیثونو نه ثابتو دا خو د قران نه 15 وخت منځونه ثابت شو او ان شاء الله دې نه پس په حدیثونو نه د 15 وړه منځونه ثابتو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام